ګرانو کتونکو السلام علیکم. تحصیل سرای نورنګ بازار دا دویمه روزه ده. تاسو ته به محسوسیږي چې کم اختر ده ډېر زیات ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي خپل خرید و فروخت کوي. موږ به نن بازار ګورو چې عوامو څه رایه ده. آیا خلک روزې سره غوسه دي که نه خوشحال دي ورسره؟ راځو چې جی ګرانو کتونکو اجري ول سره ولاړې چې کوم موږ پښتو چې لره ورته وایو ګورو چې دا له کوم ځای نه راغلی د ملګري ستړی مه سئ. شیخ ربیع علي مزیدي. نام دې څه ده؟ سجیدو. دا روزو چې خرڅوې که روزو نه دې مخکې خرڅ کړی ده؟ دا خالي روپۍ چې خرڅوو روزې په روزې 4 کیلو پخوي یاره 50-60 کیلو یې ښه خرڅېږي لکه انشاءالله ښه خرڅېږي. عوامو څه رایې ده؟ ښه خوښ ده. کیلو په څو ده؟ کیلو خو 600 روپۍ چلاو. 600 روپۍ کیلو چلاو. خلک غوسه خو نه در سره کوي روزه ده کله خلک غوسه کېږي. یاره ولې غوسه سي غوسه مسا کوي ده غوسې ته بیا نه پرېږدو. داسې ده. د عوامو رایې څه رنګې ده در سره ښه دي که نه خوشحاله یې که نه خفه یې؟ ښه دی الحمدلله ښه ونه خوشحاله یو. کاروبار چې پریشانۍ دي څه شي ده درته؟ نشته الحمدلله څه پریشاني نشته. د سرای نورنګ بازار نه خوشحاله یې؟ ښه خوشحاله یو نه. ډېره مهرباني. ستړی مه سئ. خیر اوسې کوم سړی مه سئ. له کوم ځای نه راغلی یې؟ موږ پردل کوم راغلی. پردل بیګوخیل نه راغلی. نامه دې څه ده؟ عصمت الله. سرای نورنګ بازار چې خوشحاله که خفه یې؟ نه خوشحال یم. نن چې وایې دویمه روزه ده خو محسوسېږي داسې لکه اختر شي. ماشاءالله مازدیګرای تازه ده. څه شي دپاره راغلی څه شی به اخلی؟ بس دا شکر وایي مازدیګر اچمه بیا وکړو بیا به لاړ شو کور ته. صرف شکر ته دلته راځې که نن به څه اخلی؟ اخلو به شی واخلو مو وځي. سامان ګران دي که سوکه دي؟ ښه دی ګزاره کوي. گزاره کوي؟ گزاره. له نورنګ نه خوشحاله که ورنه خفه یې؟ نه خوشحال یم. نورنګ چې څه شی زیات خوند درکوي؟ ماهي غوښه. ماهي غوښه خوند درکوي. ګودر غاړې حلوا دې نه کړه یاده؟ ګودر غاړې حلوا خو اوس روزه ده مخکې. اوس روزه ده. ډېره مهرباني. خپلو مینهوالو ته څه میسج ورکوې؟ بس دا میسج د نورنګ په باره کې. د سرای نورنګ عوام چې کوم دي امن پسند دي که نه معاملې جګړې کوي؟ امن پسند دي. ډېره مهرباني. راځو مخ ته ګورو. جی ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه وي چې روزې چې څوک نه اچار نه پرېږدئ. ملګري اچار ښه زبردست سیټ کړي دي خو ډار دا ده اوسره چې زه به خبرې څه کوم صرف دا ووایه چې روزه دې تنګوي خو نه. نه ماشاءالله ښه ډېر ښه سورسي تېرې دي ماته. سرای نورنګ خلک څه رنګ دي؟ ډېر زبردست کسان. مهنګایي زیاته ده که کمه ده؟ مهنګایي خو انشاءالله بس نشته انشاءالله یادو به هیڅ شی نه وي. بېشکه. کجورو ریټ څه ده؟ 400-450 ریټ لګیا ده. 400-450 لکه ګټه پکې کېږي. ډېر زبردست. سرای نورنګ خلکو نه خوشحاله یې؟ ډېر ښه. روزې چې غوسه خو نه درشي؟ هېڅ شی نه راځي. نسوار کوې؟ څه شی نه کوم. ډېره مهرباني. ډېره شکر. جی ګرانو کتونکو چې رمضان وي او چې ډوډۍ نه وي عصبي نه وي دونه ناممکنه خبر ده. یو ملګري سره ناست ډوډۍ خرڅوي. ډوډۍ دې په څو ده؟ 50 روپۍ. 50 روپۍ. خالي روزو چې راځي که روزو نه مخکې راغلی؟ نه خالي روزو چې ګټه څومره درته؟ یا زه خو موږ په ګونۍ راو کنه یو ګونۍ اچوي په ټک پټه. څو ډوډۍ په ورځ چې خرڅوي؟ 3 ماشاءالله. سودا دې ښه کېږي. سرای نورنګ خلکو نه خوشحاله که ونه خفه یې؟ یاره ونه خوشحاله یم. څوک خو دې پریشان کوي نه؟ کاروبار دې لکه ښه لګیا ده. روزه دې که روزه دې نه وي؟ ما لکه روزه دې نه وي کله که نسوارو چونډۍ اچوه. نه ډوډۍ سره دې نسوار ایښي دي. خلک په نشه کوي که څه رنګې تاثرات دي؟ زه خو دغې شي دوه ډول سودا ښه کېږي. ده په له وراوړو چې څومره خلک یې په نشه کړي دي. ته نورنګ خلکو ته څه وایې؟ څه نسې ورته ویله؟ څه ورته ووایه؟ چا خو ډېر تنګ کړه نه یې. روزه دې ښه تېرېږي. بس شادراجونه نسوار ول بله هر شی وایي ګران سول خو نسوار ګران نه سول. دی وایي چې هر شی ګران سول خو زه په چا ګران نسله نه. زه به دا درته وایم چې په عوامو ګران یې چې ته نسوار ورته شوری. له کوم ځای راغلی؟ ککیه ولو. ککیه ول. لړم مارکه دې راوړي؟ لړم مارکه. څه رنګې خپله یې اچوې که خالي په خلکو یې اچوې؟ په خپله یې نه اچوو خلک یې اچوي. خلک یې خالي اچوي. په 4 روپۍ پوړۍ ده؟ 1.5 پیه. 1.5 پیه. نو دا خو به یو وړیکی غوندې کېر ورته خرڅوي که څه رنګې ورکوي؟ دا سړي کله واسوي او کله یې بېدغسه ورکوي. دغسې یې ورکوې. دا خو ښه ساړه یې مړه. څومره نسوار دې ورځې چې خرڅېږي؟ هغه شپې اوښ سره نسوار بدلېږي. ماشاءالله. بیا خو دې سودا ښه ده. سرای نورنګ عوامو نه خوشحاله یې که ونه خفه یې؟ نه نه ولې خو خوشحال یو نه. نسوار د چیرې اوښ اچولی نه ده؟ نه نه زه خو نه اچوو. ورېر مې اچوي زه نه اچوم. مړه موږ ویله چې پته به درنه کوو چې څومره نشه کوي. داسې ده چې څوک یې درنه یوسي دوا خو به پټې پټې ده کوي چې دماغ مې پچي کړي. 1.5 روپۍ. په 1.5 روپۍ پوړۍ ده.
ملګری نسوار کوي لکه ها کنه بالکل کوم نسوار د چیرې داسې کړی چې روزو چې دریات سي جیب ته لاس کې ها بالکل اساس چلی داسې شي ها بالکل چیرې خو د روزو چې سبا مل چکسلا یو ګوله دی اچولي چیرې داسې نه داسې نسلی داسې نه دي سلی نسوار په حق لا خپل مینوالو ته څه میسج ورکړي یا نه داسنه سال د وادي یو د مشامل په واچي کنه چې کدا سروزه په خاصي سره نورنګ چې خوشاله کې خپای نه خوشاله ورشکر الحمدلله الله پاک په دې ګړو پرنه اوسه دي کنه امين الله تعالی صاحب خدای پاک ټول مسلمانانو په نیک عمل پام کې او د روزو توفیق ته خدای پاک راکړي کنه ګرانو کتونکو هر شای مزیدار لګیږي خو پلاو یو بشکله مزه لري او بیا موږ نن ولاړ یو ملنګ جان پلاو لخوا هډي پلاوی په لیکلي دي چې ټول اډوکو چې په خای کې شرن کیسه دا راځو چې ملاقات مو سره وکړه ملګری استره ماشي الکم جی نمو دا پلاو وروړي دي جی دا میرا باندې نه وروړه دا ملنګ جان برانچ ته جی ملنګ جان ته پرایا سره جی میرا دا هډي پلو نورنګ ته وروړه ته جی होतो से जी हाडी पिलो होतो से निदला भी चिमिरा लेकर दी चिमिस्टर दे हाडी पिलो दा होतो से मेरा हाडी उगरी है चिमिस्टर कीम के समय हाडी दी दाजी नली दी वड़ी की दाजी निकोन दी जी ओदा डेर मेरा मजे सरा पुस्तको नरम को जी ओदा के तदे खरोखते पर इंशाल्लाह दे खरीद उसंडे जरूरत था वो जरूरत नस्ता दा पैसा मलायम साया زه به دا وایم چې صرف روزو چې خرچوي که روزو نه بعد بیا خرچوي انشاءالله رز اختر نه پس به هم وي روژې نه پس به هم وي لکه ریګولر دلته انشاءالله دلته به وي روزه دې تنګوي خو نه جي انشاءالله ډېر خوشحاله یو ډېر ښکلی تېرېږي الحمدلله روزې سره دې دا خلک چې تنګوي منګوي لچو مسلې خو نه جوړوي نه ډېر مزېداره روژه روانه ده او ډېر بارانونه وشول موسم هم سم برابر دی سم ښکلی موسم دی ورځ چې د 4 کیلو پلاو خرچېږي جی مونږه 10 کیلو تقریبا خرڅو 10 کیلو منافع کیږي لکه الحمدلله ډېر ښکلی ډېر شکریا خپل مینوالو ته څه میسج ورکوي مونږ بخپل مینوالو ته به مونږ دا وایو چې روژه ده او ښه خوشحاله اوسئ او روژه ده مطلب دا ټول کال یو تحفه ده دا چې کوم 11 مهینې دي په دې نه افضله مهینه ده د رمضان ده الله پاک هم فرمایي چې دا افضله مهینه ده صرف یو आवाज مطلب د دې خلکو ته زموږ عوامو ته زویم چې لږ غوسه کم کو کنټرول کو او صبر او تحمل نه کار اخلو ډېر خوشاله اوسو ډېر ښه خبره ډېره مهرباني ډېر شکریا شاه جی ګرانو کتونکو تاسو به ګورو چې پکوړې پخېږي شی مزیدار یا چې الو ول پخېږي هلته پیاز ول زوای چې داسې کور بنئ چې دکره پکوړې نسی خوړلې موږ سره یو ملګری ولاړ د پکوړو په حواله خبره وسره کو اول بداونه پوښتو چې نام دې چې دا راغله لکم جی نام هو وکیل یو خدای غجی خدا په باډا مشاوره وړې دي جی باډا اور یو دا باډا باندې عام په موقع گرفتار ان شاء الله دا کوشش خدا صحیح چاټنې مت نه پاسي ور سره ډېر اټیټ ځای کوي او ساده پروګرامي پارسل چور ورنه خوشاله چې دا وړې سوره مزیدار دي وړې ماشاءالله زدا سوای چې په کې پکې چې دا سوړې نشاله کې باډا لاس وړې شي اچھا لکه موږ په مینوي ان شاء الله زیاده صفات کوو چې ما ملګری دي او چې دا وړې وخره کنه ار چې ته یادوي ار چیرته به یادوي لکه وړو نه څه خوشاله دي علاقې خلک موږ غون خوشاله دلته عوامو چې کومه رائے دا غوسه مسا یا چې تضاد مزاد چې معاملې خو نه کوي نه مړه نه ورنګ علاقې ډېر ښه خلک ته نه غوسه شته نه لنجې شته راځو به استاد په طرف باندې چې ورځ چې چوره وړې پخای او چوره وړې خرچېږي راځو را سره استاد په خپل مبارک نامه د خپل عوامو ته وشاوه نام هم محمد عیسی دا وړو ملال مسایو لکه تاسو خاندانی دغه راغلي دي څنګه مولاسو چې دوره برکت ده بالکل الله هم شیخ نوري ته و دا وړو دکان یا غا لیر وی پراله پولیس والا شه پټیا کړ یا جای ته مونږ کو یې لرواړې دلو ادا مشهور وړو ملانه دا هغه جای دا چور وړې دی ورځ چې خرچېږي الله پاک دونیم منا دو منا دانا الله پاک خرڅي د چې چور کسان تاسو سره په چاري چور کسان کار د سره کوي دوه خموجان دیوالانی سلور 15 کسان موږ سره مزدوران دي مطلب د شهر او الله پاک جوړای په روزي چې به زیاته خرچ دي که روزي نه مخ چې به زیاته خرچ دي که اوس زیاته خرچ شي مخ چې خو مړی و سره داسې یو مندانه خرڅېدل اوس خالی وړې دي پارسل دي دوه نیم منه تر درې منو خالی دانه اوزي الله پاک خلک خو ډېره بدر وزنه کوي په دې پښتون چې خو ټیم لګېږي چې ما تیاره کوه نه بس په ارام ولاړ کنه هر سړی په لمبر راځي په لمبر وړې ورکو د خپلو عوامو نه خوشحاله یې که خوښ یو نه داسې څوک څه وایي که نه راشي بس ودرېږي که نه
څوک 50 څوک 100 څوک نیم سیر مطلب دا چې په آرام ولاړ ډېر عاجزانه سوال به کوو چې چیرې د صدقه زکات په چې مسله ده یاره داسې پاو نیم سیر څو کسان غریبان راځي دغسې نه ګرځو خامخا دوره ورکوو د خپلو مینهوالو ته څه میسج ورکوي خپلو مینهوالو ته دا وایي چېرته وړه غواړو لاشه وړوي که نه وړو ملا نام یاد ساتو پاټک ته شیر پنجاب بکړۍ ته ځان رسوو ډېره مهرباني ډېره شکریه جی ګرانو کتونکو رمضان سپیشل پیکج ما پاس وکړه ګورور ګډ سوندنه ملګری چې وایي ملګری له کوم ځای نه راغلی دی او چا په توسل سره چلیږي جی ملګري السلام علیکم جزاک الله خیر طبیعت څه ده نامه دې څه ده له کوم ځای راغلی نام مې جی عبدالرزاق ته د غجي نورنګ اوسېدونکی یو جی و انشاءالله دلته به خلکو ته سوکا ماڼۍ میلاوی شي دا لګیا وي دی د خلکو خدمت چې صرف مړی ده که سالن ورسره شته نه صرف مړی ده په 4 روپۍ مړی ورکوي مړی جی 15 روپۍ 15 روپۍ مړی لکه مخکې په 20 روپۍ او 5 روپۍ 20 روپۍ و رمضان چې مو په 15 روپۍ کړه چې عوامو ته به چې خیري و مشتبل بچو ته دوانه به پاتې کیږي سیدا پیکج چې کوم تاسو ولګو دا سپیشل رمضان دی دا صرف رمضان دی پر دې چې چا امداد در سره کړه که خپل ماته لګیا نه جی دا خپل ځان نه لګیا یو چا امداد ته مو شکر دی هغه نسته ده صحیح نه بل چا په هغه باندې چالي دلته که څوک مړی وړي نو کوم ځای ده دا کوم ځای موجود دی دا ایوب مارکیټ سره مدالي هوټل باندې مشهور ده مخشنای هوټل دا مشهور هوټل ده دلته د رئیس خپل ضرورتونه دي پوره که څوک داسې یتیم لا خوار مسکین در درغه چې او کا پیسې نه سره یو بچا ګل دا غاسه به ان شاء الله ورکو دغه سی ورکو ډیره مهرباني ډیره شکریا جی ګرانو کتونکو سرو اچار خلکو ډیر زیات اچار خوړلې دي مرچو والا او کوم تیار سوي کپنې والی خود دا په کور سره تیار کړی دي ټول مخ چې با سلام ورته وایو کوم جن راغله السلام علیکم وعلیکم السلام ملګری له کوم جن راغله زجی اصل نه دې بنو یا څوک نه مدال ته راغا دانی میل دا دالته یا دا د چه شهر برابر کړی دا جی اچار دي روزو چې خلکو نه تنګ ونه نه جی روزه د خپل تنګي خو نه جی نسوار کې الحمدلله نسوار کو په چې روزه ماته کړي شهر د داسې نسوار په جیب ته لاسو وایي چې آی نه نسوار روبه سي خپل د واچا پر یاد سي روزه شوروي نه دماغ خو د ګډوډای نه ونه نه شکر دی انشه چورای نشه خو ډیره زیاته چې کله ماته کې به نشه ډیره زیاته لکه روزه ماته تانګي باندې خو خپل بچیانو ته وای چې مار درمو شروع نشه کړی ډیره مهرباني ډیره شکریا ګرانو کتونکو خلک اختر ته منیا شي نورنګ خلک ماشاءالله په مینا مړ دي په منو مېندي په ګلانو مېندي روزو چې همني په غاړه کې یو ماشوم مې ولید ماشوم له کوم ځای راغله بانینا دلته راغله منی خرڅوي دا یو منی پسې دا یو پدیش به څومره منی دې خرڅ کړي کم به خرڅ کړل او چې دا څه تلر سیمه په وړې ډېرې شي کنه پرینو غلاوي روزینر سه کا مخشر غلاوي چیرې نه مخشر نه غلا به تاسو نه رسوکی کا بنو ته ګوشي درې مې نه بابا مې ورته بابا دې وی در سره روزان نيسه کا روزان نه نيسه نو خو دې روزه سره سي دماغ خراب و چې زه دا منی نیولې کته چې نام منی خوشبوئی سي سره خوشحال یم او سره خوشحال یم نه خوشبوئی نورنګ خلک نه تانګي کا خوشحال یم ورته خوشحال یم نه نورنګ چې چا تنګړه خو نه لکه ډېر ورنه خوشحال یم نسوار خو نه کې په وړو کوالی شي څه پیغام خپل مینهوالو ته ورکړه چې منی دې کوي چار پټه چې تازه ښکاري دا منی دې کوم ځای راوړي ول دا منډانه راوړي ول هغه ته لکه خرچيږي که خپل باغ مولا خپل باغ مې ده ماشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریا ګرانو کتونکو روزه یو دا برکت ته چې هر شي ته د سره کېږي بیا موټ شي نو موټو ته خو دې هر وخت سره کېږي ملګری چوره موټ دی راوړي ول دا 20 کیلو 20 کیلو دی راوړل روزو چې زیات راوړي که روزو نه مخ چې به زیات راوړل اوس ډېر وځي لکه ډېر وځي روزه دی ولې نه روزه دې تنګي خو نه خلک خو دې نه تنګي نه خلک په خوشي چې خو نه سره ملایي نه چوره موټ وړي ډېر وړي کا کم وړي څوک سیر وړي څوک نیم سیر وړي څوک با وړي او سیر مخ چې ګرانو کا اوس ګران ده موږ سوکاله اوس ګران دي دا تاسو ته شاین ګران ملوي چې کاروزه نه پیدا خلو نه پیدا سره نه خلو 180 په مستقبل راکوي 200 کیلو ورته نو دا خو بیا سوکا دي
که موږ غوښه وګورو په 800 روپۍ که پکوړې وګورو په 800 روپۍ تاول موټ په 200 دی بیا خو سوکري زه وایم چې خلک ته وړي نسوار مسوار کوي نه نقصان ما ویل کله چې داسې نصاب په جیب د لاسې ماله که نسوار ورباسي نه سرای نورنګ عوامو نه خوشحاله یې که ونه خفه یې نه خوشاله څه ونه خوشحاله خپله مینهوالو ته څه میسج ورکوي بس هغه دغه وایم دا وته چې موټو ته رجوع ماله موټ ډېر وړو ډېره مهرباني ډېره شکریه ګرانو کتونکو دا و تحصیل سرای نورنګ بازار دویمه روزه ما دا په چې محسوس کړه لکه کم اختر چې خلک داسې راغلي ول داسې جوک در جوک رش جوړ کړو چې اخیستل او چوک صرف سیر او تفریح لپاره راغلي ول نورنګ خلک په امن مړه خلک دي په امن مین خلک دي زه به دا وایم چې که دغسې امن و نو انشاءالله امید ده چې دا بازارونه به نور دغسې قایمي زه به وغواړم تاسو نه اجازت ما محسن خان ته ورکو اجازت سره د خپل کیمرامین آصف الله نادان په لوی خدای مو سپارو پاکستان زنده باد